الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو ورونو څنګه یې تاسو ته پته ده ما دې باندې مخکې مې ویډیو کړې وه د افغانستان چې کوم مهنګه ترین په دنیا کې چې مهنګه ترین کوم ګاډی دی ریس سپورټس کار هغه یې تیار کړو په 15 کاله کې یو افغاني او که افغانستان تاسو وګورئ لکه تقریبا د 40-50 سال کېږي چې د جنګي حالات کې دی ډېر سخت کله به یو سوپر پاور راځي کله به بل سوپر پاور راځي ګوره نه ورسره میزایل شته نه ورسره ټینک شته نه ورسره دغه شته صرف دغه یو ټوپک ورسره دی او وګوره د بغیر سود هغه دغه پیش کړو د بجټ او اوس یې د دنیا مهنګه ترین ګاډی دنیا ته پیش کړو چې به یې موږ هم خپل سپورټس کار په ریسینګ کار کې او دنیا کې چې کوم دغه کېږي نمایش هغې دغه کې به دا پیش کوي د افغانستان د خپل طرفه او که تاسو وګورئ زمونږ وروره 75 سال وشو کله ابدالي جوړو کله غزنوي جوړو کله بدر جوړو خو مړه ټوټله موده د افغانانو د خپل ګوره د افغانانو د خپل میزایلو او خپل دغه د ټینکونو د افغانانو نومونه خو دي کم چې په افغانستان کې کم مشهور خلک تیر شوي دي تاریخ چې کم دغه کوي نو به یې دې شی دی اوس به موږ په 2023 کې اوس به موږ په سوزک کې الټو کې به اپډیټینګ کوو یا به وله ګیر لږ سیټ کوو را سیټ کوو یا به وله شکل بدلو د سوزکي کار له موږ بل طرف ته وانه ولیدو دنیا کم ځای ته ورسېده او موږ په 75 سالو کې موږ کم ځای ته ورسېدو به پاکستان چې په کم ځای کې ګوره کارګل جګړه کړې بایللې ده که د بنګلادیش جګړه یې بایللې ده ټوټل جګړې پاکستان بایللې دي نو که تاسو وګورئ په تاریخ باندې یو دغه واچوئ نو د مولانا صاحب د پلار یو خبره وایي یاره خلک چې موږ په دې ګناه کې شامل شوي نو د پاکستان په ازادۍ کې موږ دستخط نه دی کړی نو ډېره بدقسمتي شوې ده چې دا ملک ازاد شوی دی نن به د انډیا هغه د پانچوي دغه ته مشیت خېږي مودي نریندر مودي دی که نریندر مودي هغه خپل ملک کم ځای ته ورسوو ترکي د کم ځای ته ورسېده ملیشیا کم ځای ته ورسېدو ستا د هغه د انډونیشیا یو څښا غونده کې ملک ته هغه روان دی په کوم طرف ووتو نو به یې ګوره نه زمونږ د ټینګونو نه څه مطلب شته نه زمونږ د نیوکلیر هتیار دی چې چاله یې ورکوي بېرته یې وسپړوي بېرته یې وروره په کباړ کې خرڅ کوي خو دا ملک چې چا ازاد کړی ګوره دا نه په ټوپک ازاد شوی دی نه په ټینک ازاد شوی په هېڅ هم نه دی دا په جدوجهد او په جلسو او په ښه کار دغه باندې ازاد شوی دا په جنګي دغه نه دی ازاد شوی او نه وروره د دې لپاره چا جنګونه کړي دي نو د دې څه مطلب نه چې وروره بل تر نور وروره موږ نه مزایل جوړوو نه موږ ټینکونه جوړوو خو دا ملک له خزانه ډکه کوي بل معیشت ټیک کوي نور ګاډي راوباسئ نورې کارخانې دغه ټیک کوي دا مزایل وروره بل چاته ورکوي چې هغو پې کوي ځان څه ځکه چې موږ نه جګړه کولی شو هېڅ هم نه شو کولی په هر څه کې پیل نو دا بل طرف خو ټیک کوي که نه معیشت طرف ته خو لاړ شي معیشت خو ټیک دی که نه دا هم نه شي ټیک کولی نه دا ټیک کولی شي او نه هغه ټیک کولی شي والسلام